هغه ورځ کور نه راووتم، یو سړی ولاړ دی دا کمیس یې دې ځای کې داسې شلېدلی. څه دي ماما؟ ویلې جامې مې نشته. نو مال څه وکړم؟ ویل دا ستا جامې مې ډېرې خوښې. سړی هم غټ و، دا ستا جامې مې ډېرې خوښې. مال ښه؟ ویلې و. بس کور ته ننوتم او 2 جوړې مې ورته دا خپلې راواغستې او وله مې ورکې داسې مې وکتې. مال یو ځل یا 2 ځل به وینځلی شوي، معافي راته کوه، پوره نوې نه دي. ویل معافي څه کوې، زما دا تندی سب. ویل نن نه زه بجلیګر مولا شم او په یو منډه لاړم. پرون مې چې ولیدو نو اغوستې وې، نو زه یې لرې نه ولیدم نو ویې خندل. نو ما ته ویې چې مبارک شه. ایمان خو دې ته وایي چې د خولې نه یې وباسي او بل له یې ورکړي. د خولې نه مونږ د خولې نه نو بس ته د جمعې په شپه زما جومات ته راشه چې دا فاتحه راغلي او زه ورته ناست یم او ته ووایه چې زه وږیم چې لس خښتې دې ولم که نه. عزیزانو داسې یو دوکه د نفس ته چې مونږ پکې پراته یو، دوکه د نفس ته په ټولو عباداتو کې. هغه عبادت خدای ته ډېر نږدې دی، هغه عبادت چې په کوم دی دا ځای درد کوي او بل له یې ورکړي. دا ځای او دا ځای په څه شي درد کوي؟ په دولت. دا ځای دې پې درد کوي او بل له یې ورکړي. نن زما خبرې خو تاسو ته ټوکې ښکاري. خو یو بزرګ د بل بزرګ په قبر تېرېده، ورته ویې سال دی، پاس نه څه د حال پوښتنې کوي چې لاندې راشي پته به درته ولګي. پاس نه څه پوښتنې. هغه ورځ یو سړي لاره کې ولیدم، ما ته ویې جي پلار مې مړ شوی دی او ډېره ډېره دوا ورته کوه. مال یې ښه. ویل نه که نه ډېره ډېره دوا ورته کوه. مال ته غم مه کوه. چې ته تېر شوم ملګرو راته ویې دا تا خو مال د ده د پلار ټول عمر په سود کې تېر، ټول عمر په سود به یې پیسې ورکولې، ګاڼه ځایونه به یې اخېسته، ګاڼه ځمکې به یې اخېستې، د هغې حاصلات به یې خوړل، ټول عمر د ده د پلار دا کار. او ځکه ډېره ډېره دوا ورته وکړم نو خدای پاک خو یې پرېږدي نه. نو اندازه وکړئ چې پیغمبر په چا ګواه شي چې ان قومي، زما قوم چې دی هغه ستا قرآن په ټوکو نیولی. څه به کي؟ ډېر خلق داسې دي مړی وشي دیرې ته یو عهدنامه یو کتاب دی هغه یو سی ورته په سینه کې دي، یا جمعات ته کمیس راولیږي په هغې ورته بسم الله لیکي. ټیک شو. څوک په دیره لګوي چې داسې غوړ غوندې مړی یو خاني یا نوابي که نه، نو لوټې لاس کې نیولي او لګیایي داسې ګرځي او حیات کرسي وایي او پیچوفکوي او دا دې سپېږمو ته ور واچوئ. رنګ رنګ تماشې به په دیرو وګورئ، رنګ رنګ. دا ټول غلط په دې اصل کې. عزیزانو زه چرې دا اورېدو خبرې نه کوم، دا د قبر معاملې ما ته خدای په دنیا کې ښودلي دي. دنیا کې والله چې داسې مې لیدلي دي چې 15 کاله پسې رایستی دی او د لمبا پرخې همغسې په ګیره کې نښتې وې، داسې ثابت. د هغه کار څه د هغه کار دا و چې په دې پېښور کې د هغه نه دولتمند سړی نه و. کار یې دا و چې ښي او ګس طرف ته به د بوجو کې پیسې پرتې وي، نو 4 قسم غریب به راغی، موټې به یې ډکول او ورکول، به یې شمارلې به نه، ټول دولت یې داسې خرچ کړی. نن دولتمندو ته وګوره، دنیادارو ته وګوره. سال زه روزانه په دې خپل علاقه کې چې چېرته زه اوسېږم، روزانه د دې جومات او د دې نورو جوماتونو چڼي راغواړم او یو نوړی ترې خورم چې قسم مې په ځای. دا په بازار کې دا چولو والا نه وي، دغه چولو والا چولې ورته په کاسه کې اچولي، خوروا پکې نه وي چېرته کاسه کې. نو بله ورځ مې طالبان چې وکتل نو چولې مې یو خبره را یاده شوه. یو ملا له یو ورځې چا چکه راوړه، چې چکه یې راوړه نو جنۍ ته ملا وویل چې تاسو خو چېرې وظیفه هم نه ورکوئ، دا ماسته دې نن څنګه راوړه؟ ویل استاد دا بیګا کټوای پیشو جوټه کړې وه، نو مور مې وی چې تویوی یمه ملا له یوسئ. دې ملیانو نه ته تمه کوې چې راشي د پلار مې مړ دی ورپسې دوا وکړي، مړه خدای راستي کوي وکړي. نو ملا هغه کټوای په ځمکه وویشته. نو جنۍ په ژړا شوه، ویلې ولې جاړې؟ خو بس یا خوړلې او یا توی کړې. ویل نه مستو پسې نه جاړم، دې کټوای پسې جاړم، نیا به مې ووهي. ویلې ولې؟ ویل دې کټوای کې به مې نیا د شپې متیازې کولې. پخوا به بهر څوک د یارې نه راوته نو کټوه به یې دننه کوټه کې ایښې وه تشو متیازو دپاره. ویل دې کټوای کې به مې د شپې نیا متیازې کولې. زمونږ کور سره جومات دی نو طالبان مونږ داسې غوړ ساتو او دا مې ورته ویلي دي چې روټۍ کمئ نن بهي نه یو سا پیسې ما نه اله، ترکاري کمئ دکان نه یو سا پیسې ما نه اله. خبردار چې چاپلوسي ونه کړي، خبردار
تب بخلے کی ټوکی دي یا مخول دی دین نه دی مخول دی که تاسو خیال وکئ قرآن کریم کې یو واقعه ذکر ده خضر علیه السلام سره یو پیغمبر ملګری شوی هغه ورته وایي چې داسې چل دی چې ستا ما سره وخت تېرېده به ګران وي زه به داسې کارونه کوم چې هغه ستا علم به هغه نه مني ما سره به جګړه کوي هغه ورته ویل ګزاره به کوو څنګه دی 14مې سپارې آیات قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا دا آیاتونه د سر نه ووایه پاسه نه بس ټیک دا 14مې سپارې سر دی 14مې سپارې د سر آیاتونه بیا وګورئ زه یو ټکی پکې خپل مطلب د پاره وایم دا کوم پیغمبرو چې خضر علیه السلام سره ملګری شو موسی علیه السلام خیای نو خضر علیه السلام ته وی چې دا چل دی چې گزاره وکاو یو دوا لکانو لوبې کولې او خضر علیه السلام یو الک رونی و مړی موسی علیه السلام ورته وی چې دا څه کوي نو دی ورته وی چې قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا ما ته نه ویلي نو موسی علیه السلام ورته فرمایل چې انی نسیتو ایر شما خیر ده بیا بغږ نه بیا یو بل واقعه وکړه بل درې وکړي اخر کې ورته وی خضر علیه السلام ته چې ما اوس پوه کا په درې وړو واقعو باندې اوس په یوم په یوم دوه بیا ګورو خضر علیه السلام ورته وی چې دا الک ما ځکه مړ کو چې د دې الک مور او پلار ډېر ښه مسلمانانو او دا کلوی شوی نو د دې وجه به د مور او پلارم کافر شوي نو الله ما ته وی چې دا مخکې نه مړ که چې د مور او پلار اسلام بچ پاتې شي عزیزان اوس دا که تاسو خیال وکئ په ظاهر خو د شریعت نه خلاف کار و سړی وجل لیکن د حال تقاضا دا وه چې دنه وروسته نور نقصان پیدا کیږي لہذا دا لرې کول پکار نو دا خلق چې وو عزیزانو دا صاحب حالو اوس علامه بحر العلوم لیکلی دي د مولانا روم د دې شعر په تشریح کې چې بشنوز میں کیوں حکایت میں کند وز جدائی ہا شکایت میں کند د دې شعر په تشریح کې لیکلی دي چې کان مولانا یسمع ربابا ویسمع نئ و در وقت شنیدن رباب و شنیدن نئ با او حالت عجیبه تاریم شدند مولانا روم به رباب اوریدو او شپیلای او چې رباب او شپیلای به واوریدو نو حال به پرې راغی اوس په ظاهر خو رباب او شپیلای که تاسو خیال وکړئ دا د ګناه څیزونه دي لیکن صاحب حال خلقو ته بیا رباب او شپیلای هم اوریدل جایز دا پیر بابا چو اوس پیر بابا له خلق څه دپاره ځي چې ښځه یې نه نو زیارت ته لاړ شي پیر بابا ښځې ورکوي دا دومره لوی سړی تېر شوی دی ده ته به هم رباب غږېدو نو د ده دا لستوڼي ډېر لوی نو رباب به چې غږېدو نو ده به ورته لستوڼی داسې او داسې کول یو ملا ورسره ناستو هغه لستوڼی ونیو چې دا څه کوي خو چې ده لستوڼی داسې کو نو ملا چې کته بیا په کوی قاف کې زمانه تېره شوه څه مسله پېښه شوه نو پیر بابا وی چې مولانا صاحب ته آواز کوي چې دا مسله حل کړي نو چا ورته وی چې صاحب هغه خو داسې چلو ستا لستوڼی ونیو سړی غیب شوی دی وی ښه ده که نه تاسو هغه سړي ته آواز کوي چې سړی راغی رباب له اطلاق ورکو په پیر بابا بیا حال راغی چې حال پې راغی نو چې لستوڼی داسې او داسې کو لستوڼی بیا د کوی قاف غر سره داسې دا ملا مخې ته پرېوت هغه چې وکته چې دا خو زما د پیر لستوڼی دی نو نه و خو چې داسې کو نو بیا دلته دا کرامت و په دې کې به دا اوسني مونږ غوندې خسکیان چې پیدا دي که نه دا خبره چې واوري نو تاسو رباب او کوی کاف نه دلته او فلانې نو تاسو ورسره باس مه کوئ ورته که ټک پت کې راځه بجلیګر ملا سره جوړي ما له را مخامخ کوئ کرامت وی خرق العادت تا خلاف عادت جو د ولی په کار الله کم شی صادر شي دې ته کرامت وي شرقاید وګورئ چې د کرامت څه باسي کړی دی چې کرامت څه شي ته وي یو معجزه ده معجزه څه شي ته وي نو خبرې د هر چا د اورېدو قابل هم نه او د دې مطلب دا نه دی چې هر سړی د ځان ته رباب غږوي او لستوڼی دی ورته خوځوي مونږ خلک چې رباب او شپیلی اورو نو مونږ کې شیطان ننوځي دا اولیاء الله او صاحب حال خلقو د پاره دي تا ما د پاره نه دي بیا دا د صاحب دل خلقو د پاره دي ځکه شیخ سادي صاحب وایي
چې ګر تو څنګه خار مرمر شوي ګر تو څنګه خار مرمر شوي چوب صاحب دل وسی گوهر شوي کته د سارا کاڼه د بیابان کاڼه خو چې صاحب دل ته ورسی نو گوهر بدنه جوړ شي ملغلره بدرنه جوړ شي که پیغمبر ته خدای وایي مولا سي او بیا زمونږ د زمانه مولا دله ته قران ورکه چې دا تای جنازه وکړه دا تا د خدای ته جرګه وکړه چې دې خدای وبخي ته قران ورکه دله یا د جمعې پښپه د فاتحه جمعات تراوړ طالبان یو خوري او دغه کی ته دوی له قسم ورکه چې د مړي پسم دړنه دوا وکړه لاړو غرق شو خدای دې کور روان کی پیغمبر ته خدای وایي چې ځان مستړی کو ان تستغفر لهم 70 مره کتا یا کرته دې سړی د پاره مان بخنه غواړي په خپل ذات مې قسمی کوي پرېدم نه یو ډېر د خطرناک آیات د پیغمبر قوم ته چې شپه ورځ په پیغمبر سترګې لګې دي او د پیغمبر په مجلس کې بناست او جبريل راغی او وی چې فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين کدینا پس امرانه وکړو دسه عذاب بدر کم چې په خپل خدای کې می چاله نه ورکړي دینا خطرناک آیات په قران کې بل نشتا دسه عذاب بدر کم چې په خپل خدای کې می چاله نه ورکړي عزیزان هر وخت د خدای نه یریږي نن ټول ملک وګوره د خدای د قهر په لپیټ کې دی پنډای وګوره بارانونو بیړه تبا کړه پنجاب وګوره آینده به سبزی او غلی او میوه ټوله تبا شو هزاره وګوره دویم ځل دی چې پتندر را غورځيږي 50 پکې پرونه مړ دي باران لاسکه ور سره داسې قهر را غورځي چې ثابت غر او چت کې په قوم ورول غر د دې غرونو متعلق خطا ته خدای ویلي دي کنه القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث دا بني ادم به د ملخانو غوندې والوزي وتكون الجبال كالعهن المنفوش او دا غرونه به وګوري چې د ډنډ څوي وړای په شانې په پاسمان کې د پاغوندو غوندې والوزي هغه نظارې درته قدرت په دنیا کې هم خي او تاسو پوهیږئ نه هغه نظارې درته قدرت خي د غر یو غونډس کې پشان کانه روچت کی او خلکو راوغړ اوس پاسمان کې غر کم ځای دی د ورځې او د پړق نه درته تندر جوړ شو در باندې راوغړ دی او تبادي خدای ته رجوع شي خدای ته په خدای قسم چې عمر لا بجاړي عمر لا د نوح علی السلام قوم بدر نه جوړي چې د کشتۍ جوړول او قوم ور پورې خندل نو خدای ته وی چې یا الله دی خو ما پورې خان دی ول ورته وایا چې فليضحكوا قليلا ولا يبكوا كثيرا لغون دی وخاندي دا ډېر جاړي دا سه بجاړي چې عمر لبم جراس وکړ کاولې نشي بخله کیږي به حضرت علی او بی بی فاطمه چې روزای نیولې و او جماعت ورته مخه ته پروت ته بار چا आवाज وکړ چې دوه کسې یو دواړه وګي ډېر سخت ټول رو جماعت اوچت کو بار یو هغه ته ور درې ورځې روزنی ونی او درې ورځې ور سره دا چلو درې شپه درې ورځې خزا او خاوند دواړه نهر دي قران راغی یوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام على حبه ويو على حبهم كنظر وکړو ټول بجنتيان شي روټای په بلو خورا وعلى حبه سره د دې چې پخپل ورته نهارو پخپل اوجو او چته کړه بل ورک مصر خو اسم په دنیا کې خپل خار ده لیکن هغه د یوسف علی السلام د وجه بیا ډېر زیات خپل د مصر بازارونه هغه ډېر د احترام په نظر کتل شي ځکه چې د بازارونو کې د حضرت یوسف علی السلام خرید او فروخت شوی بهرحال امام غزالی د خپل فن ډېر لوی سړیو یو ټکی یاد لرئ چې زمونږ دا زمانہ د هر قسم فتنو شکار ده د هر قسم
د دنیاوی فتنو هم زمونږ دا زمانہ شکار ده او د دینی فتنو هم زمونږ دا زمانہ شکار ده. دا داسې عجیبه زمانہ ده که ښه کار کې هم به دې څوک نه پرېږدي او که بد کار کې نو هم به دې څوک نه پرېږدي. که ښه کار کې هم دشمنان به دې ډېري او که بد کار کې نو د هغې خو څه وایم، بلکې دا داسې زمانہ ده که بد کارونه کې دوستان به دې ډېري. نو د دې وجه نه دا زمانہ د هغه حدیث مصداق شوې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې یاتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه. زما په امت باندې به یو داسې زمانہ راشي چې اسلام بچا کې پاتې نشي، صرف نامه به پاتې شي، قرآن به پاتې نشي. کم غرض له چې قرآن دنیا ته راغلی دی هغه پاتې نشي الا رسمه، مگر هغه رواج به پاتې شي. اوس په ټول پاکستان کې تاسو وګورئ ژوندي په اعتبار د عمل سره قرآن ته نږدې نه راځي. د قرآن اس فیصله چې ده هغه په ځان نه حاوي کوي او چې مړی پکې وشي نو بیا قرآن رایاد شي. دا د زیارت د ورځې ختم دی او دا د جمعې ختم دی او دا لسمه ده او دا څلوېښتمه ده او دا کال دی او دا ختم دی او دا پلانې دی او دا پلانې. اوس په دې ما پوه کوي چې لا يبقى من القرآن الا رسمه، دا بعینه مغه شی دی که نه دی چې مړی درکې وشي نو مړی په قرآن بخې دی. مړي په ژوند هم چېرته قرآن ته نږدې راغلی نو د مرګ نه وروسته به دا قرآن دی مړي ته نږدې ورشي. قرآن کې راځي څنګه د هغه آیات چې په قیامت کې به قرآن دعوه وکړي چې ستا د بندګانو ستا د امت زه په ټوکو او لوبو نیولی وم. کوم آیات دی؟ ټیک شو. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن الا مهجورا. پیغمبر به دعوه وکړي چې پروردګاره زما دا قوم چې دی لا ستا قرآن چې دی په ټوکو او لوبو نیولی. اوس تاسو په ایمان ووایئ مرګ نه وروسته خو پته نه لګي د هر چا قبر به ځان لئ چې دننه پکې اره بلایي. خو عمومي طور باندې وګورئ چې پیغمبر واحد وکیل به په 1,40,000 پیغمبرانو کې به واحد وکیل رسول الله صلی الله علیه وسلم، واحد وکیل، بل څه بني. اوس هغه بین الاقوامی وکیل چې د خدای په مخ کې په خپل امت باندې دا دعوه وکړي دا به څه چلی. هر خبره یاد ساتل ډیر ګران کار، خو صرف دا یو ټکی یاد ساتئ چې په دې ملک کې هر ورځ هر خبره ته او هر کار ته عقل متوجه کوئ. عقل به حیرانی داسې به ګورئ او داسې به اورئ چې حیران بشئ چې یا الله تلان تاسو وګورئ نن سویمه ورځ ده په دې اخبارونو کې د ډمو فوټوان راځي او هغه ډمو چې کوم لباس اغوستی که په هغه لباس باندې د قرآن آیاتونه دي او هغه لباس د ډمو داسې جوړ کړی دی چې د قرآن آیاتونه لاندې په لمنو لیکلي دي نو هغه په ځمکه ورسره راښکي. اوس دا کپړه څوک جوړوي؟ دا په کراچۍ کې یو د کپړې میل دی هغه. اوس نن سویمه ورځ ده چې زما بالکل دماغ کار نه کوي چې یا الله موږ خو په دې جاړو چې کراچۍ د اور په لپیټ کې ده او روزانه پکې 200 مړه کېږي او 100 مړه کېږي او 80 مړه کېږي او 40. بل طرف ته په دې کراچۍ کې داسې میل دی چې د کراچۍ په میل کې کپړه جوړېږي او د قرآن آیاتونه پې لیکلي او هغه آیاتونو کپړه بیا ډمې اغوندي. نو اوس کراچۍ د دې قابله ده که نه وایي چې دا څه ورسره کېږي د دې قابله ده که نه؟ بیا لعنت په داسې ملک شه چې دا ملي تر اوسه پرېښی ولې دی او د ملک د مالک نه سر ولې نه دی قلم کړی چې په کپړه باندې د قرآن آیاتونه لیکل او هغه بیا ډمې اغوستل تر اوسه پورې تا پرېښی ولې؟ نو عزیزانو هره ورځ د دې ملک حالاتو او کرتوتونو ته چې عقل متوجه کې نو عقل به دی حیران یا الله مونږ په داسې ملک کې اوسي چې د کوم ملک د ډمو لباس چې دی هغې د قرآن آیاتونه لیکلي. اوس درته اخبار راغواړم که زه دروغ وایم اوس هغه ډمه وګوره خو دا داسې بې حیا او بې شرمه ملک دی. یو سړی په کونه یې ونه زرغونه شو نو چا ورته ویلې چې ستا خو په کونه ونه راوټوکېده ویل نو څو شو سوري باندې بیا کېږي دا هغه تلم نو دا هغه وطن خاندایونه موږ ټول پکې خدای په راستای که نه پکې ملا بچ دی نه پکې پیر بچ دی نه پکې میاں بچ دی نه پکې سید بچ دی نه پکې شیخ بچ دی نه پکې عجیب بچ دی موږ ټول پکې. که په ایمان ووایه چې چک نه یو د غلو باران ته به جامې پاکې وساتې ځان به بچ وساتې
نن ستا په ملک د غلو باران دی. عزیزانو عرض مې دا و چې هره ورځ په دې ملک د الله نوی قهر نازلي نوی او اصلي بني اسرائیل دي. دا اصلي په بني اسرائیلو به چې نن کوم عذاب راغی نو هغه زخمونه به لا سټل چې سبب په بل عذاب هغه عذاب بلا جوړ نو چې بل سبب په بل عذاب نو هر ورځ په تاسو نوی عذاب نازل نوی او ډېر ښه کار سم کار ځکه چې دا موږ سره څه کېږي نو موږ کې ځای دی که ما اوس ومنله چې کراچۍ سره چې څه کېده نو دې کې ځای و ستا ملک یو فیصله شوې ده اگر چې تاسو خو په دې څه پوهېږئ ته څه کار کوې څوکیدار یې په خوله کې راته ولې ناست په خبره به پوهېږي چې خاورې پوهېږي یو قبر کې یو ملایکو یو مړي نه تپوس وکړو من ربک هغه ویل من ربک هغه ورته ویل جوکه غولې اکثر رب کې یو قپ مړی ونی وګیا مړي دا خیال کړی دی چې رب څه ته وایي هغه رب څه پېژني ستا د ملک خلک چې دی ملک کې چې څه کېږي هغې د دې ملک خلک پوهېږي نه دا سرمایهدار او حکمران طبقه چې دې ملک کې کومې لوبې کوي دا د هغې زامن پې پوهېږي نه بلکل اوس سپریم کورټ یو فیصله کړې ده د سپریم کورټ چیف جسټس په هغې باندې لګیا ده بېنظیر الزیحه لغاري ته ورمنډې وایي ورسره ملاقاتونه کوي دیحه ورمنډې وایي ورسره ملاقات چاله دا بس په خدا باور وکړه چې په دې ملک کې پیکوړو خرڅولو والا هم جج لګوي منئ ده پیکوړې چې خرڅوي هغه هم جج لګوي بس څوک چې دا به خپل نه هغه هر سال او چې دا به خپل نه که هغه اسمان کې ناست هم هېڅ شی چیف جسټس د سپریم کورټ فیصله وکړه چې ججان لګول نه د وزیر اعظم اختیار دی او نه د صدر اختیار دی دا به د سپریم کورټ چیف جسټس لګوي اوس وګوره ستا په ټول حکومت برغز لګېدلی او دې هم ملاقاتونه کې چې دا به څه کړي چې انتظامیه دي د عدلیې نه بېله شي عدلیې به جدا وي او انتظامیه به جدا وي ایله به دې ملک ته چېرته انصاف راشي هر یو حکومت چې راشي به دې ته نه ګوري چې دا قابل دی او که نه دی په څه پوهېږي او که نه پوهېږي په اعلی منصب به اول لنډ وګورئ لنډ که نور نه پوهېږئ دومره خو به پوهېږئ که نه خړ سیلاب هم یو څه دومره خو به پوهېږئ که نه چې دا وزیران یې کوم لګولي دي دا په 16-15 پوهېږي دا په خبره هم پوهېږي دغسې ټول نو د ملک بیړه تباه کېږي لګیا دی او د ملک د هلاکت په پلیټ فارم ولاړ دی یو سړی د یو شي اهل نه اوس که ما ته ووایي او ویلي دي سل ځله چې تا وزیر لګوي زه په وزارت پوهېږم نه زه انګریزي نه پوهېږم او دا ملک انګریزستان دی زه د دې اهل نه یم ولې په هغه ځای کښېنم چې د کوم ځي اهل زه نه یم زما په اوومې پېړۍ د نالتي چې ما د ملک څوک وزیر کوي او زه به وزیر شم زه د ممبرۍ اهل هم ځان نه ګڼم خو چې ورځ تېرېږي وایي زاغان کېناسته په سر د سر توتیان تې لاندې د ځان میرونه کوي زاغان کېناسته په سر د سر توتیان تې لاندې د ځان میرونه کوي رزلان پاسی عبدالعظیما په شریفانو اعتراضونه کوي هر خاخ باندې وګوره زاغ ناست هر خاخ زاغان کې ناسته په سر د سر توتیان تې لاندې د ځان میرونه کوي رزلان پاسی عبدالعظیما په شریفانو اعتراضونه کوي رزله د زمانې راپاسي په شریفانو اعتراض نن ستا ملک د چا په لاس کې دی دا اندازې تاسو خو او مونږ د ګډو وروڼه یو او چې چا سره شنه ګېډۍ د وښو وه شنه ګېډۍ هغې پسې د عوام ګډي ما ته هغه ورځ چا وویل چې ته هم سیاست کې او تا هم سیاست کړی دی ما 2 کاله وشو 2 کاله چې زما د طبیعت خلاف فیصله وشوه داسې لته مې سیاست ته ورکړې ده چې عمر له به یاد لري کړې مې ده که نه کړې مې ده که نه ملیانو نه مې داسې لتې ورکړي چې عمر له به یاد لري عمر زه د هغه ملا ملګری نه یم چې کوم ملا سرې شونډې نری غاړې سره ناست که دا قرآن زه دین ګڼم دا قرآن زه ایمان ګڼم ټیک ده نو زه به د دې قرآن تحفظ سبا له وګورئ 23 مارچ یو طرف ته د پراپرټي ټیکس انسپکټران ګرځي او چټینه ورسره دي چې به حکم پراپرټي ټیکس ډایرکټر صاحب او کمشنر صاحب سره پیش شسته یو تورکې دی ټیکس ورکړي ګرځي او بل طرف ته سبا 23 مارچ دی ته وګوره چې د ملک اربونه روپۍ به په کنجرتوب او په ډمتوب سبا یو فنکشن دی هسې لاړ شئ په شهباغ سره چې کوم سټیډیم جوړ دی نیاز سټیډیم کې سبا د میونسپل کارپوریشن د طرف نه فنکشن
په کوڅو کې ویڼه اوس تاسو زما د جومات نه چوزئ که نه او په دې اوله ویڼه یې اوړئ نو دلته وګورئ یو پیپ سوری دی او دارې ته اوبه وئ یاره د دې کال وشو چې دا سوری دی کال وشو یعنی دا سوری الله پکې دوی کې سوري وکړه تر اوسه پورې دا سوری کارپوریشن بند نه کړی شو او سبا به لکونه روپۍ په 23 مارچ فنکشن باندې او زما یو کوړکی دی نو ما پسې به کاغذ راشي چې ته پراپرټي ټیکس راخې اوس بل تنظیم دی دغه جنۍ که خدای در باندې پاتې کړه قربان د دې سرو شونډو نه نه خدایم هلاک که چې هلاک بل کار در باندې کوي دا دکانداران دي یا دکانداران کوم دکاندار چې سبزي خرڅ یا کوم ریړې والا چې چرته مالټې یا سیوان یا کیلې په ریړه کېږي نو هغه سره به رجسټر نو دی به چې د 2 روپو کیله کې څوک والي که نه نو رجسټر کې به ولیکي چې د 2 روپو کیلې مې خرڅې کړې نو په هغې کې به اتانې چې دی انکم ټیکس ما په خبر اتانې به انکم ټیکس نو پرون راته چا ویلې دا ریړو والا به دا کوي ما اصلي ارامیان خو دا دوی به په دې ریړه کې جنډه لګولې وه لګولې وه رشکو والا به په رشکه کې لګولې وه ټانګو والا به په ټانګه کې لګولې وه چا به په دا سوخۍ کې لګولې وه سم کار دی ایله خو خدای رانیولي د کوی د بلا کیسه مې درته کړې وه که نه د کوی بلا راوتې ده د کوی نه پوښتنې هم کوي چې فلانی چېرته دی ټول به ورته ښیي چې پرې نه دي پرېږدي نه اوس به انکم ټیکس دپاره دا چې نو عزیزانو اصلي د بني اسرائیلو عذاب در باندې نازل دی په ځان پوهېږئ نه او انشاءاللہ نور به زیاتي نور به کی تاسو به وګورئ یو طرف ته وہی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن یو طرف ته خو دې چاته روټۍ نه ملاوي او بل طرف ته وي د غونډسکو په میچ باندې اربونه روپۍ خرڅ نو څه چل کې اوس اصلي د الله د قهر په لپیټ هغه خلق د خدای نه غواړه چې کوم خلکو دا نظام راټینګ کړی دا د خدای په خپل قهر په لپیټ کې راولي د خپل عظیم قهر په لپیټ کې دی راشي مونږ خو ایمان دا دی او دین هم دا دی او مذهب هم دا دی چې مونږ خو په دې ملک کې داسې نظام غوښتو د عدل او د انصاف څنګه نظام د یو سړي د کور پرناله پاس د کوټې اوبه چې پیوځي هغه ناوه چې ده داسې لګېدلې وه چې د مسجد نبوي دیوال به وه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه وخت کې امیر المؤمنین نو هغه اډر وکړو چې دا پرناله وغورځوئ دا د باران اوبه د مسجد نبوي دیوال خراب پرناله یې چې وغورځوله حضرت عباس لاړو او قاضي ته رپورټ چې زما د کوټې پرناله امیر المؤمنین غورځوي په چا یې رپورټ وکړو تاسو چې کوم کلو کې اوسېږئ د خپل کلي په خانه او باپ رپورټ کولی شئ او تانه به وایي په لنډۍ کې اوسېږي او تلار شهر دغه ته وایي جي ارباب صاحب زما د کور پرناله غورځولی ایس ایچ او صاحب به درته وچي ارباب صاحب په هغه رپورټ کې نیسي امانت کې وایي ته ملانې نه کوم چې توبه مې ده ارباب صاحب رپورټ ستا هغه پلار چې د قبر نه راوځي پې به وکړي او که ارباب صاحب په تا رپورټ کولو الله بیا هغه پولیس وګوره چې تا پسې راشي او چې تا په لاره بیایي دا سپایان نه دي دا به دې داسې په ټوپک ووهي صاحب ارباب صاحب ته دې کاږه کتل خان ته دې کاږه کتل دکې په دا بنۍ کې به دې وهي را وهي او تاڼې ته بیا روان سب کار امیر المؤمنین باندې رپورټ درد چې درد شو سمن جاری شو په امیر المؤمنین پسې چې پیش را مجسټریټ په صدر مملکت پسې سمن جاری کوي چې عدالت ته پیش او بیا حضرت عمر ونیسي حضرت عمر ته چې سمن ورغی فورا لاړو عدالت ته او عباس سے عدالت ورته وایي امیر المؤمنین ته چې د ده د کور دا پرناله دې ولې غورځولې ده ولې امیر المؤمنین ورته وایي چې عدالت عالیه دې پرنالې اوبه به د مسجد نبوي دیوال والو نو ما وی چې دا دیوال خرابوي ځکه مې ویلي حضرت عباس ته ګوري چې ته اوس وایه ویل دا پرناله رسول الله صلی الله علیه وسلم یې هغه ته پته نه چې حضرت عمر زما پرناله وګورو عدالت وی امیر المؤمنین ته چې اوس جواب وکړه ویل چې دا پرناله رسول الله صلی الله علیه وسلم یې خوا نو زه د خپلې غلطۍ اعتراف کوم او هر قسم سزا ته تیار یم خو دا پرناله به اوس دی داسې ږدي چې د پوړی په ځای به زما په دې اوږوخ پرېږدي او ورچتېږي به په دغه ځای به دا پرناله حضرت عمر ورسره لاړو او حضرت عباس د ده په اوږوخ پرې کېښوی پرناله بیا په خپل ځای باندې قانون دې ته وایي او عدل دې ته وایي او انصاف دې ته چې یو مجسټریټ په امیر المؤمنین پسې سمن کوي او عدالت دی مونږ په دې ملک کې داسې انصاف غوښتو اوس زمونږ مونږ څه کوو مونږ چغې وایي چې قبایلو ته دې ته ووټ حق میلاو شي قبایلو ته اوس کوم ارانتوب چې په سټل ایریا کې و که نه چې قبایلو ته هم لاړ شي اوس خو قبایلو ملکان ووټ خرڅوي که نه نو بیا د عوام هم خرڅوي
واورئ په کلاو وګو چې په پاکستان کې د جمهوریت او د ووټ سیستم ختم شوی دی. ووټ او جمهوریت او دې پاکستان کې تاسو خوره زوړی دا نو کمړم نو په قبر می متیاز. جمهوریت د کافر ملکونو وای پاکستان او هغه کې جمهوریت خودی ته وایي چې هر سړی پکې مساوي حقداري، هر سړی پکې مساوي حقداري. نن ورشه ستاسو MA پاس کړی دی د پولیس سپایي نشي برتی کوله او نه د بارډر سپایي برتی کوله شي او نه چپړاسي برتی هغه لم د ابای خپل راټول وړاندې نه لیستونه ور سره پراتی. افسر لا جوړ شي جدي ما خو انټرویو ور کړی ورته زلار لنډه و ما خارشه غي باندې وړاندې نه سړی غستې شي دا انټرویو څه لپاره کړی و دا سه فارمیلیټي مونږه پورا کړو اخبار کې ورکی اعلان کی لاندې نه چې څه کوي هغه شي. نو جمهوریت او ووټ سیستم چې په دې ملک کې وو تصور مکوه چې د خیر ورځې نامه بو تصور خجابر او داسې شخصي حکومت په پکار دی چې خبره چا کړی نه یو تک سر تل تواړي خبره دې کړی نه یو تک سر تل د ووټونو سیستم چې څو پوری د عمل خورز نشي ځکه چې ووټ د دولت شي دغه سرمایدار دي کروڑپتیان اربپتیان بس پیسې او دولت بلګي خزي بم په پیسو ووټ ورکي او سړي بم ورکي غریب سړی کده لوح محفوظ د قابل را کوشوي والله کسو کی متیاز مو کیوں نو ولا سوچو دا سره کنه پستا پالا کې چې غریب سړی ډېر روخیا دی او خانان خو ډېر قابلیت او د خانانو خبرې تاسو اوریدلې یو خان مونږ سره جرګه کې تل ډېر لوی خان دی هر کال پاس کیږي منبرای کې نو چې جرګه کې لاړو نو مونږ چې خبرې بدا خان نو د مړي پلار ته وی چې موږ راغلي او ته جوړ وکړې او بیا به موږ راشو داسې کوي او ته مې کېنه غلط ما د خلې نه خبره واغسته ما څه یې کې خدای دې بې خو باسه ته په خبره ډوبه کوي قسم په خدای دې که اوس یې درته پټ غوندې وښیم نو یقین به م راشي چې والله رښتیا دی چل بل شي. د قرآن یو مفسر دی امام فخرالدین جارالله زمخشري د ښار نه بار وتی و هغه یو قرآن تفسیر لیکلی دی تفسیر کشاف ورته د ښار نه بار وتی و چې راغی نو د ښار ټولې دروازې بند پوښتنه یې وکړه چې دا ولې ویلې د بادشاه نه کارغه صابون تښتولی خبره پوهېږي وهم دې بیا چې په دې ځای کې نه چور راته دغه ناغ یو پکې د جمرود ناست دا هم دا دی شي خپل کار کوئ لارې لنډوئ پوه شوې د قبر د مومن کیسه ده یو قپ مړی بنېږي قسم په خدای چې ټول دغسې پوه شوې که مونږ یو په جومات کې دغسې یو بعد تصل بخبر خان ناصر خان اسلامي گیسٹ ہاؤس دورین تاریخی گیٹ اشرف روڈ سراج فتح خان ناصر خان سراج فاطمہ ریڈی اور دورین علاوہ دین تقاریر کے سر کا مداخلہ جدید کا نام تجارت دیشی اور خصوصاً علماء دیوبند متقاریر کے سر جار الله زمخشري چې دی سراغه دروازې بند یې لکه دا ولي د بادشاه نه کارغه صابون تښتولی نو بیا یو بادشاه آډر وکړو چې د ښار دروازې بند کړي او د کارغه راونیسي. جار الله زمخشري په لاس ځمکه کېناست او سوچ اوس کارغه کوم ځای ګرځي او کوم ځای الوزي او دروازې کوم ځای بند کړي. بعضې بزرګانو کې مشهوره ده چې دغه وخت کې ده وایي چې خدای ته اډو شته نه چې دا خر دې بادشاه کړی دی چې دومره نه پوهېږي چې کارغه په اول وځي او دروازې دې لاندې بند کړي. اوس ته ماته وایي چې د صحن کې کارغه صابون وتښتوي او زه وایم چې دا بار دروازه بند کړي کارغه راونیسئ نو کارغه رانیولی شي دلته په دې دروازه. خو بعضې علما وایي چې نه هغه وایي چې خدایه ستا دا خبرم حیران کن ده چې دا جاهل مطلق چې دی دا دین بادشاه کړی دی چې کارغه کوم ځای دي او تا دروازې کوم ځای بند وایي په ایمانو څخه چل دی که تاسو خیال را اوس ته ورشه سکریټریټ نه ګیر چاپېر پولیس ډنډې اچولي ولې وایي ناکهبندي شوې ده یا په دې سړکو پولیس ودرېږي ناکهبندي وکړي چې څه چل دی وایي د تماچې او ټوپکې وایي سمګلینګ را روان راشي ښکاره خبره ده د سمګلینګ لارۍ او موټر چې راشي هغې ته داسې وشي کېږي که نه کراچۍ ته چې کوم مال رسي 15 کروڑه لارې ورته بند کړي څنګه ورسېده لاهور ته څنګه ورسېده دې خو وګورئ امریکې خدای هلاک کا خدای تباه و برباد کا خدای د امریکا د صفحه هستی نه میټاو کړي. امریکې ته پاوډر څنګه رسي په کومه لار ځي څوک یې وړي دغه جادونو کې دي که نه دي دغه سیکیورټي موجوده وي که نه وي بیا عربو ته څنګه ځي دا داسې کافر خلق دی چې سعودي عرب غوندې ملک ته هم پاوډر وړي د خدای کعبې ته او د پیغمبر ځمکې ته یې وړي د پیسو دپاره ته څنګه ځي ستا ټوله سیکیورټي موجود وي داسې چل کېږي نو خبره دا ده چې خبره ټوله د مال او د دولت ده چې دوه څیزونه در کې وو
سره سترګه دی وا او دولت دی سره سترګې ګرځو الله کا څوک در تکړتم چې دا دی نو په وخت ځان لا قبر کنه بیړي دي دا غفلار او نکم تبا عزیزانو عرض می داو ابل اورس چې کوم لاټي چارج شوی دی په کننګم پارک کې مزدورانو باندې کلرکانو باندې دا پته ولګوي دا ولې شوی بچای نه وخت صرف دا وی چې دا میډیکل الاونس چې دی دا مونږ ته لږ زیات کوي نو په 50 روپۍ په ایمان وای میډیکل کې یو سړی بال بچیداري په 50 روپۍ خو یو بوتل نکی یو ستم نه والے کیږي په 50 نو میډیکل الاونس چې څوک زیاتوله مطالبه کوله په ډنډو موال او جیلونو ته واس پرون راته پولیس والا وی چې یاره جی بس خو کې مال ټول رانه پتا شو ټول په کوم یو ځم طلاق چې څوک ورزي تاسو را بندو نو اصلي مال خدای تاسو د لوګي مړ پولیس بچکی کني ها ته اوس ما ته وایي دا پولیس ته یو طرف ته کدی په ما ګرانی راو اول دا جنې رانی او دوی په ولاړ دي نو ډېر خکار دی چې دوی خلک پتلین کې ګرځي صاحب تانه ته چې ورشه د امتیاز وزیم پکې نه کله په سړک کې په وانه کې نه غول کوي ډېر سمکار دی چې تاسو سره کې نو هر طرف باندې دا ملک خدای رانی وړي هر طرف په هر شکل اوس دا دعا وکړي چې دا د سپریم کورټ فیصله د چیف جسټس چې دا خدای په دې ملک حاوی کی او دا کامیاب شي نو دې ملک ته بس انصاف حواله شي خدای په ستلم پریخي دي خدای تاسو پریخي پیغمبر په ستل پریخي دي پیغمبر تاسو پریخي په هفته کې 2000 ستا ډاګ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قبر ته ځي په هفته کې 2000 د زیارت په ورځ او د پیر په ورځ ستا د کرام کاتبین ملائکی چې دي دا ستا د درې څلور ورځو ډاګ چې دی دا رسول الله ته په قبر کې پیش کی چې پلانې زوی د پلانی یا رسول الله ستا د دین لپاره په دې ورځو کې دا کړی دي دا ګناه کړی دا زنا کړی دا شراب څکلی دا اغلا کړی دا جواری کړی دا کنزل کړی دا کړی دا کړی تاسو وایي په ایمان چې د هفته کې 2 ډاګه زمون پیغمبر ته زمون متعلق څنګه دي نو موږ دا غړو په قبر کې زخمی کړي په قبر عزیزانو خپل گریوان کې سوچ وکړي ففروا الى الله خدای ته وتښتېږئ خدای ته منډې کوي خدای سره کوي دا الله لټول شروع کوي د بندا سره پرې دی زما په خدای قسم دی چې خدای ستاسو نو ټوله خدای ستاسو وکنه اوس واو د کوم خلکو چې خدای دا پیر بابا زیارت چې خلک خدای لذي کنه چې لارای واغسته پیر بابا له ګډ بوتلو د اختر میله دا پیر بابا میله ته لاړو دا خانه خراب بچی خو دغه نخري کوي دا پیر بابا بس ستار اوري نو مجلس کې ناس ته ستار غږی نو په خوانو بزرګانو خو لوی لوی لستونی وداس نو دا پیر بابا ورته لستونه داسي او داسي حال په داسي او داسي کې یو مولا ناس داسي مو باندې خشنګه هغه لستونه ونی داس کې دا په ناجیز دي چې لاس داسي کو بس مولا د کوئی قاف نه غاغه کافي ورځ تیر شو یو مسله په خښ پیر بابا تاسو کو چې مولانا چرته دی چې دا مسله حل خلق ورتل جیا خدا سي چل شو ولخا ستار ولا تاوا چې ستار راوړو ستار شروع شو په د بیا حال په د دې دا معنی نه چې تاسو ستار نه کړو تاسو پیر بابا غانې ستار چاته اورېدل جایز نه چې ستار شروع ک لستونه داسې او داسې چې لستونه داسې کړي د خو خاف نه غاړه لستونه دغه مولا مخه ته پریوته چې خیال کړي چې دا هو الله د پیر صاحب لستونه دی بیا لاس نیولې چې نیولې دا خو چې داسې کړي مولا دلته چې ناستو مولانا صاحب دا مسله ده خلکو ته بیا پښتنه او کاغه ورته دا حال رحمان بابا چې وی چې په یو قدم تر عرش پورې رسی مالی دلې د رفتار د درویشان پارچا چې د غضب لنده کی خخه خطا ندرومی گزار د درویشان ورشي په دې سوات الپورای کې وګورئ حافظ صاحب د الپورای یو ولوی ولی د زمانه یو طالب ته د سکار ویلی وغه کار هغه بجای د حافظ صاحب ته د کولو ځان لو چې ځان له کو ورته دا ولې لکه ویل جی بس زویلی اور وهل سکور شي چې بیرته زرغون نشي اور وهل سکور شي چې بیرته زرغون نشي ولاړو اور په ولګي پارچا چې د غضب لنده کی خخه خطا ندرومی گزار د درویشان نو عزیزانو درویشان هغه خلق دی چې د تا ټول ژوند خدای طرف د خدای کارونو طرف د خدای رضا طرف وای مونږه زمونږ ژوند کم طرف ته روان دی هغه تاسو ګورئ سار چې زراشم او چې نیکان دی او که بدان دی او که ګيري دی او که پلانې دی او کاجی دی او کاتی دی او کارا بلا چې دا هر جی بیگا خو پټی وی داس چې بیگا خو پټی وی داس چې بغیر د ټي وی نه بل لفظ کم قوم چې ترو اوټ په دې قهر اختی دا غي انجام وسی
لکه تاسو چې تاسو جمعات تلاړ شي او بیا جمعات نه وځي او دا صاحب ټیپر په خلکو خرڅوي چې دغه داسې ورته وایي مانځه نه راغی کوي که نه کوي لوی ټیپر په خلکو خرڅوي صاحب مانځه نه راغی په دې پوه نه چې دا مونځ در پسې وروستو نه رایشتی شوی دی په جومات چې ماما دا خپل د کارغه ټونګې دی وړه مونځ خو نه دی بله ورځ یو سړي ما سره باس ته شوق لګیا وسټتېدو ما ورته وایي چې خبره واوره ته ما ته ووایه چې یو سړی د مور نه پیدا مسلمانی کل مولود یولد علی فطرة الاسلام کل مولود یولد علی فطرة الاسلام هر معشوم چې دی آپ په فطرت اسلامی پیدا کی ته د مور پیدا مسلمانی تر ننه پورې ګیره دې پرېښي منځونه کې وغیره وغیره ته یو د ایمان لفظ ترجمه وکړه چې ایمان څه ته وایي ایمان کلمې ویلو ته وایي پلاني شي ته وایي چالاکي شروع کړه په آرام کښېنه که چالاکي کې نو ما نه چالاک بل څوک نه چالاکي مه کوه ایمان یو عربي لفظ دی او د دې لفظي ترجمه وکړه چې ایمان څه ته وایي نن په پاکستان کې ګرځي په ټول پاکستان کې ګرځي علماء یا هغه طالبان چې چا مختصر معنی او متول وغیرہ ویلي دا غي نه رالاندم نه پنه پوي دیهاتی خلق ته وګوره الکه ایمان څه ته وایي بسم الله الرحمن الرحیم کلمه بدرته تیره اوس ته ما ته وایه چې د لفظ ایمان په ترجمه نه پوهېږي او جومات ته رالی او ټیټ پاس شوي نو دا مونږ د خشاک غوندې در پسې در لړه شي چې ماما دا خپل شی دی وړه ځان سره تاسو خیال راکړئ بیا پوه شوې په دې چې دې سړي کره اوړه نشته د دې سړي د جمي بنین نشته د ده په کور کې خلک سپوره روټۍ خوري سپوره پېژنئ بغیر ترکاری او ستا په کور کې ته پې پوه شو او ترکاري دې هلته ونه لېږله اوړه ورکره نشته اوړه دې ورکره ونه لېږل ستا دا منځونه به قبول شي بله ورځ یو مزدور راغی زمونږ دکان ته د پړي مزدور دی پړی ګرځي تقریبا د 1.5 روپو دارو ورته ډاکټر لیکلي سترګې اوس دارو الله پاک دی د پاکستان د 45 کالو حکومتونو په حکمرانانو باندې جهنمونه ډک تر دې موجوده پورې خدای دې په جهنمونه ډک کی دا ټول خلق دې خدای بچ کی تینا او د پاکستان دا حکمران طبقه چې کومه ده دا دې خدای په جهنمونه ډک کی د 50 روپو بوتل په 28 روپۍ شو د 20 روپو شی په 80 روپۍ شو په 80 روپۍ یو ستنډ په 10 روپۍ به پکې ده په 80 روپۍ قیمت شو ډاکټر به ولیکي ماشوم ته دا ورته 10 تنې وه لیکلي دی چاته د پړي مزدور ته به لیکلي تاسو پروردگار په غبرګو سترګو ړانده که هغه هیلث وزیر څه شو هیلث منسټر څه شو دا قوم په غبرګو سترګو ړوند شه چې دې خلکو له یې ووټونه ورکړي دي او اسمبلو ته استولي دا قوم په ټپو کې نن ستا په ملک کې د ښځې انتخاب چا کړی دی چا کړی خو دوی قوم کړی که نه دا صوبایي او قومي اسمبلو کې چې نن تاسو کېنولي دي او د منډۍ د غویانو غوندې سوداګانې پې کېږي خو تاسو کړي دي که که تاسو دا وایئ چې مولیانو نو مولیان خو ته خو خرم په کټ کې سملوه سپین څادر پې واچوه جنازه یې کړي په دوا کې مونږ هم شریک شو چا کړي نن د غریب سړی بېګا دومره غوسه راله ما وی چې په دې قوم داسې حال راشي چې د سپرو ګولۍ په 1000 روپۍ شي د سپرو ګولۍ یا د ډسپرین ګولۍ او ډاکټر وایي چې یو ډسپرین ورکوي ولکن مري دا سړی او لکه ټکۍ او ځنکدنې او ډسپرین ګولۍ نشي اخیستی چې په 1000 روپۍ کې په دې قوم داسې حال راتله پکار دا ډېر بدبخت قوم دی الله به چړي دوی ته ښه ورځ نه حکمران طبقې ته خو ښه ورځ نشته ای خو خپل کورونه جوړئ لیکن دې قوم ته به م ښه ورځ خدای نه ښیي چې دی خان او نواب او رئیس ته او سردار ته ټینګېدی نشي یو د دوایانو حال راشي وګورئ یو د دوایانو په هر هفته کې لسټ راځي پلانې دوایي دومره ګرانه شوه پلانې دومره ګرانه شوه پلانې دومره ګرانه شوه پلانې دومره لایسولیټ یو عام شربت دی ماشومانو ته طاقت ماقت له خلک په 15 روپیو هغه نن په 28-29 روپۍ نو پاکستان نه د دلی راجا جوړ دی چې دلی کا راجا مویا کوئی رونے والا نہیں د دلی او راجا مړو جڑا والا په څوک نه
नन पाकिस्तान दे दिली राजा दे सो पे जड़ा वाला निश और ढेर खुद होंगे से करोड़ा खुदा ईमान दे जी कमरू मुरुबा कटे पर ग्रानी देर खकार दे का घटा वहा ग्रानी देर समकार दे का प्याज ग्रानी समकार दे का अमृत ग्रानी अमृत पर 100 रुपए किलो जो खरूनो बपड़ दाबल गंद रावते अमलुकनी के सीधी दा सरसर दा खुदा खबर की 100 रुपए की सेवान स्ताद मल्क पैदावार दे क्वेटे नाराजी ठीक शो 150 रुपए किलो नो ग्रानी की बजका न चालता वर्तता साल जोड़ करे नो अजीजानो अर्ज में दाओ छे स्ता पड़ के दर्द निश्ता द चा नुस्ता दड़नम और द जिंदगी दर्द छे दे अगर द खुदाई द इल्म न होतो खुदाई वर दर्द तसो इलक क़यामत की बवई चे तड़ुंद्रा पासी खुदाई दावल ज खो बिनाउमा नो अल्लाह बो वर्तवई चे कदालिका तत्का आयातुना फनसीता तमे रुंद वले रा पासोले द कबरना कजालिका तत्का आयातुना फनसीता लमा कलाम दर तरागले और ताहिर करो कजालिका اليوم तुनसा नन तुम जमाहिर ख्याल तो जमाहिर उस चे खुदा पर क़यामत की हुई चे तुम हीर नस्ता बेड़ा दा अपलार और निकम तबाशवा करना खबर को बुनियादी चे रहमान बाबा द्रिनिम सवा काल मख की और शेर वेले दे चे कजाहिर में द सड़ो दी जे सकड़म जाहिर शान शौकत कजमा द सड़ो दे जे सकड़म पमाना के द चारपायो पर हिसाब या द्रिनिम सवा काल मख के रहमान बाबा जान याद करे बेदा कौम याद करे जेदा चारपाई दी खरदी टटवान दी मेलुगान दी पिशोगान दी स्पीदी स्पीला चिती कखला के वर के ब्या बे तेरोबा से दे कौम और दे मुल्क ना नन चारपाई चारपाई जमादिदानो ईमान पैदा करे कुरान देदा दादे टोल वाउरी चार शेबा खुदा पाक पर क़यामत की माफ की अल्लाह ब दऊस सड़े न माफ करी दऊस अगी तवई चे चा खजा पर बंड गिर शुक्र दे माँ पसे पर जुमात के दऊसान मूंज न करी तकरीर की मेली दी चे चा खजा पर सदर के पार बाप रोड बांधे बोए कट सर जोड़ाई आ दऊस ते अब भी जिगर बुला पसी मूंज न करी उसने रजुजा तीरी भला जैसे तेरा उस जमाने रात आजमाच जमाना चानी बोले नमाज जोरतम ए भी है वाह तबाह बशाई वल्लाह का नम मुंजुना खुदा कबलाई वल्लाह का नम खैरातुना खुदा कबलाई वल्लाह का नम खुदा मुड़ी बखी सोमरा च दे वक्त के मड़कीगी टोल द स्पीप मर्ग मुर्दारी टोल यो शे बल दे नन द गुरूर प बांग बांधे मुशरफम नास्ते और छवई मैं हूं दासी पेज नहीं दासी कोतक बदर के वो मंडम दा गोता है दासी कड़े दा भाई नहीं यानी टोल ब दागा कम तासो पोइशन मावे शो सदर साहब सदर अयूब रमजान तमाए वेलियू कमजे तलाड़ो यहिया खान रमजान तमाए मैं वेलियू फौज जर्नेलो कमजे तलाड़ो राशि दगदे की प्रोते कवाई चोस दर सरलार से मौकबर तमला बोझ दे की प्रोते बुटो से बन वेलियू जे ये कुर्सी बड़ी मजबूत है और मैं मेजॉरिटी मावरता दस्ते पर 2 बजे हुए जे प्राइम मिनिस्टर साहब मां तो वही आपकी ये मुफ्ती महमूद क्या चाहते हैं मलाब गुरूर के बाम पे बैठे हैं और वो आपके जेल में पड़े हैं तो आप भी कुछ थोड़े से नीचे उतर आए तो बात बन जाएगी ना नुमा तो वही चीज मैं मगरूर हूं गुस्सा सो रहा था मैं प्राइम मिनिस्टर साहब सर का अमन मांगता हूं गुस्सा न करें गुरूर गुरूर वो चीज है कि आदमी समझता भी नहीं है और उससे हो जाता है गुरूर वो चीज है कि आदमी समझता भी नहीं है और उससे हो जाता है मां तो वही चीज की क्या मिसाल है चा चित्ता सर खबर उकड़ा उपड़ा क्यों हुआ है दशला पर आवाज आओ बंद के प्रदीप दिला ये पुलिस वाला हजरात होता है मां ठोकक कदे कोना दासी हुआ ये पके हुआ मलाब गुरूर के बाम पे बैठे हैं और वो आपके जेल में पड़े हैं तो आप भी कुछ थोड़े से नीचे उतर आए तो बात बन जाएगी मां तो वही मैं मगरूर हूं माल गुरूर वो चीज है कि आदमी समझता भी नहीं है और उससे हो जाता है वो चीज की क्या मिसाल है माल आपने उस दिन असेंबली में जो तकरीर की कि मेरी मेजॉरिटी है
और ये कुर्सी बड़ी मजबूत है। मैंने कहा हजरत मेजॉरिटी भी रहेगी और कुर्सी भी रहेगी और आप नहीं होंगे। 10 मातवी आपकी इस बात ने तो मेरे दिल को अपील की। मौलाना साहब, मैं सुना करता था आपके मुतालिक कि ये बहुत बागो बहार आदमी है, क्या मैं आपको अपना एडवाइजर न बनाऊं? अभी ऑर्डर करता हूं। मालिक शेर सुन ले। अपने कदमों में जगह दो तो ये समझूंगा मैं, अपने कदमों में जगह दो तो ये समझूंगा मैं, मुझको बख्श दिया तख्ते सुलेमान तूने। मातहम मिनिस्टर साहब, आप मुझे अपना अर्दली भी रखेंगे तो उसको मैं तख्ते सुलेमान समझूंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी तो मैं अमीर मुकर्रर हुआ हूं आप और मुफ्ती महमूद के दरमियान, और अमानत में खयानत करना मुसलमान का शेवा नहीं है। मातवी गुड। मौलाना साहब, मुझे तो आपने अपना मुरीद बना लिया है। द जेल नबे यूसुफ नामावा पुलिस एएसआई हो पांसी गार्ड की पिबांदी ड्यूटी हो द पखा गुलाम हो अलतना चिरातलो पर चुटाए नो वर्ते वेलू चे दिगर मुला तमा सलाम हुआ चस्ता खबर मिनवा मन ले दान जान नु मैं तके मकावा मैं वाला टोल लाड़ जियाउला को इस्लाम का आगाज दीर के पहाड़ों से होगा और इस्लाम का आगाज खैबर के पहाड़ों से होगा। दरोगे वे मैं खबर ओकड़ा चिकतगयान गाड़ी के कोई काफ नाम इस्लाम रा रवान में मुस्बरा रसीदले मुतरुसागा इस्लाम राना के पसवर स्काला की तासु ख्याल रहा है। इस्लाम पूरे टोकी कोले तो आसमान के टुकड़े टुकड़े शो का शो तो आसमान के टुकड़े जमाजीजानो नवाज शरीफ पहले बारी मेंढक मां मेंढक न वेलो मां मेंढक तेजे नहीं चिंडक तो वही नुमा वेलू चे दा बारी मेंढक वाला नो होम सेक्रेटरी आता टेलीफोनो को चे या दा बारी मेंढक मोवाया लग गुजारा कवा मनसे से खबर इनसे मेंढक न वाए वेल मेंढक न दे मेंडेट से मान नजा अंग्रेजी न पोएगम कना आई डोंट नो इंग्लिश ख्याल मरा है अंजाम मुका तो बेनजीर बम श्री शुंडे न रहेगा लमा यखपल्ला जोइलो दगरा लोगलो एक ही टीवी लमा यखपलता टेलीविजन तर आले गेले जोय मागाची पकी चर्चा बेनजीर तकरीर का तले रे नुजाख्तर मुस्ततले मनो सुबह मिवेली लंबा तरागे मातवशी वेळ क्या पदा वेळ के पसडेर बाद माया अपिदाई जब कराता वही पदे वेळ के पसडेर बाद माया खला चासी पा डगडकी की ओगोरम चे जंबे अतरे जे पशाल माला खबिया बनाया वे चे पाम का चे वेळ के पसडिया बाद बनाया जे जोर जुआन करम आचार तलाड़ा कागे सर हम बारी मैंडेटो का मुशर्रफ से तबा कम फादे नन तो दुनिया बुश नन टिजुना पे लगी दिली और बुश टिजुना लगी दिली दी उसामा ये दलता दे उसामा हलता दे उसामा स्टाप को ना के उसामा दलता दे उसामा या उसामा बुढ़ा सड़े दे या उसामा ना नन तमाम कुफर मुल्कों ने खतरा की दिखा नहीं दी वजीरिस्तान के ना चे पासमानिस्तान की उगदी निश्ता उसामा का मलेका ना चे कम बदर तनाजिल हुआ अब द काफिर न सर पे कयो उसामा पता बनने लगी उसामा निश्ता दहशत गर्दी वही दहशत गर्द सी दसुमरा किसी चे वतन की द गुर्बत दवजी की और या अल्लाह दे अगर कौम आसमान तो खेजई चे पकम कौम के जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा है नन उगो रही पर इराक के और पर फलस्तीन के खुदकश हमले कई जीना कई दबाइस काल अलकान नन पर इराक के खुदकश हमले कई अगारब उसमें जमीर मनला जो वाकई अल्लाह पदस कौम की मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा करे दे कि पर दुनिया के सो खुदकश हमला नहीं कोले स्वर्ल सुकालू जीने और पे यहूद वर्जाओ जान पोरे बमुना तरा दादा अल्लाह अजीम कहर दे जिनन पर कुफार नाजिल दे अल्लाह दे अमरीका सरद मरगरो तबाह और इंशाअल्लाह अंजाम बद अमरीकी दा से गो रही लकसंग अंजाम से दरुस ला काबल के तालिबान नदी नामी मालई तालिबान नदी 300 जरा मलेकी बदर तरागली और वापस नदी चली
هغه د کابل په دې غرونو کې ناست. کابل کې وګوره کرکرځي استاد، کرکرځي ته وګوره په ګرمۍ کې چوغا شو. مونږ په یو کمیس کې نه شوټینګ دی، چوغا په ځان اچولي او خولۍ ټینګه نیولي. تاسو خیال را انجام وګورئ د کفارو. خو کومون چې د فاطمه او د عائشه ایمان را زمون خزو کې او زمون بچو کې او زمون بزان کې د ابوبکر او د عمر او د عثمان او د علی ایمان را هغه کور ته د غلانه یره ای چې د کم کور څوکیدار وي. قسم الله خپل محافظ وګڼم، ما ته زیاره نشته. بس ولی قندار ما ته ټلیفون کړو یو ځلې د طالبانو حکومت په وخت کې. ما ورته سوال دی، ما ته تاغوندې سړی ته دا پوښتنه نه ده پکار چې سوال دی. مالوالي ویل زمونږ څوکیدار الله دی، بیغمه اوده کېږو بیغمه ویښېږو، مرګ زمونږ مقدر دی. په دعا کوه چې په هغه مرګ مړ شو چې کوم مرګ په کربلا کې خدای خاندان رسول ته نصیب کړی. نن ورشئ هغه عرب چې کوم خخ د قبرونو نه د خوشبویانو شغلې راوځي، شغلې تاسو به بیا ګورئ، بیا به ګورئ چې الله به د امریکې غرور ماتوي. نن امریکې په ټوله دنیا باندې د خدای دعوه کړې ده. ما سره د هندوستان د واجپای خنزیر خیال دی، ما سره د واجپای دله خیال دی چې په کرسۍ کې پاسې دیم نشي. نن هغه په زرګونو مسلمانان لګیا دی په هندوستان کې وجني. تاسو سره د کوټې د جلسې د پرامن ختمېدو خیال دی، ما سره د صدر بوش خیال دی چې په ټوله دنیا د فرعونیت دعوه کوي لګیا دی. ما سره د هغې خیال دی، ما سره د دې خیال نشته. زما فوج، زما پولیس، زما بارډر، زما ملیشا الله پاک دی دا ټول د اسلام د پاره په هندو والو په امریکې والو باندې قربان کی. او بګورئ دا د دې ځای ناسته یاد لرئ او دا تاریخ یاد لرئ. کوم الله چې په کابل کې د دې ببرو ګیرو ببر سرو د لاسه د روس غرور مات کړو، هغه الله نن د امریکې غرور ماتولو والا دی. هغه الله نن د امریکې غرور ماتولو والا دی. پیشکش کوي طالبانو ته، مسلمانانو ته پیشکش کوي چې تاسو زمینی حملې بند کړئ، نو زه به په تاسو هوایي حملې بند. هغې ورته نه بندوه، پرېږدو دې نه. د امریکې مېلمه راغلی و، ما دې سال دی امریکا کې. ما ته ویل مولانا صاحب امریکې خو ټول عمر په بل بمونه غورځولي دي، زمینی جنگ په امریکې چېرې نه دی کړی. دا زمینی مرګ اوس ویل په کابل کې ولیده. هره میمه چې ګورې میمه یو خو زمونږ ستاسې میمانې دي که نه. یو د پولیس والا رونو ته وایم چې دا په موټر سایکل چې ډبل سواري وي که نه، نو قانون دا دی چې ډبل سواري به نیسئ. که سړي دوه ناست دي او که درې منیزه بوجۍ ځان پسې کېنوځي، بوجۍ به هم نیسئ ورسره او تاڼې ته به یې بوځئ. خیال هم راغی؟ یعنې درې منیزه بوجۍ په موټر سایکل او هغې ته داسې اوچر هغې داسې چل کوي، داسې ای شرمېدلو، ای شرمېدلو. دمره ګیره بی هغې زنتلات بم ځان پسې خبربنډه ښځه کېږي. حضرت علی څنګه سړی و؟
د حضرت حسن او حسین نامې درته د واغستې دی لاسکه امام حسن او حسین رسول الله صلی الله علیه وسلم په اوږه کېنولي دل په صحابه ورله نو صحابه ورته وایي چې نعم المرکوب ډېره ښه سورلیم ده حسنینو ته وایي رسول الله ورته وایي چې لا بل نعم الراکب دا پاس واره چې دي دا ډېر ښه دي د ځان نه یې موچپ کړ هغه حسنین وختي راته چا ټلیفون وکړو زمونږ سره یو دوه سړي ناست دي وایي چې د یزید سره جګړه چې وه په ښځه باندې وه او داسې خنزیر سره به څه چل کې داسې سړو سره به دا په څه وه د پرلوی وخت په کار دی او په دې وه چې یزید د قرآن نه باغي و یزید د قرآن نه باغي و او امام حسین ځان او بال بچ او کور یې پې قربان که خو د اسلام نه باغي او د قرآن نه د باغي سلطنت یې ونه منلو مونږ کې دا ایمان شته تاسو هغه قوم نه یئ هغه خلق نه یئ مونږ نه یو هغه خلق چې اوس د بالا مانا نه در راتم تر دې ځای پورې ستاسو سرک څنګه دی ناظم سره د لاندې کوڅه ډب چې ګرځي تصویرونه کې کوي کونسلران چې ګرځي